ګرم دی لکه واوره ولا لږ راوړم ګرم دی دا څه وکړه دا به اوس فلحال په دې اکتفا وکړو دا به بیا وروسته پکې واوره واچوو او بیا به کمره کې پرېږدی اوس دې وي او که تاسو اوس کېده لږ لږ اوس کې خدای راوستلی دا زه خو خپل خوښ کړم ورپسې شه مولانا نو فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى نو دې حدیث کې ما یو څو خبرې وې یو کلام په سند کې او ویلې دي او دویم تحقیق په الفاظو د حدیث کې راټولو دي تحقیق په الفاظو د حدیث کې راټولو دي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ما ویلو اپرون کستاسو خیالي انما لامرئ ما نوى جمله تاسیسیه ده او تاکیدیه ده نو مې څوک چې دا تاکیدیه جمله ده د مخکې چې کوم دقه لریم دي او څوک چې نه انما لامرئ ما نوى تاسیس ته مخکې نه صرف دومره معلومه شوه چې د اعمالو تعلق د نیت سره دی او د دې نه معلومه شوه چې کثرت د اجور دی په کثرت د نیت اوس یو سوال دلته راځي چې لامرئ ما نوى چې د کمیت او اق عمل به زمون فقها وایي چې په رمضان روزه کې چا د نفل نیت او بیا بم فرض دي دا په معنا وا عملونه لامرئ ما نوى خدا چې د کمیت او کاغی نو که په رمضان کې نفل نیت او باید چې معنا وا څه دي نفل چې فرضونه کې نفل وشي دلته فرض ولې دو جوابونه دي یو جواب دا دی چې یو د رمضان دوه حیثیت دی د روزه یو دا چې د میاشتې تعین الله کړی دی یو د میاشتې خپل حیثیت دی خدای الله نه متعین د روزو لپاره او یو د انسان مکلف دی سوسو الکا دوا یو د میاشتې حیثیت یو د انسان د میاشتې حیثیت خدای چې الله معین کړی دی روزو لپاره شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى رسوسين القرآن والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم یو د میاشتې خپل حیثیت چې هغه متعین د رمضان د روزو لپاره د فرض لپاره یو د انسان حیثیت چې عاقل مکلف دی نو چې حیثیت اوله ته وګورم نو تعین الله کړی حیثیت ثانی ته وګورم نو زه مکلف یم زه به نیت کوم وګورم ته ما نیت اونکه او امساک مې وکړه د اشیاء ثلاثونه زما روزه ونشوه ولې حیثیت ثانی مفقود شو د مکلف یوازې په دې قانون کې بیا معینه که چېرته مانیت ونکړه او سهار نه ماښامه پورې مې امساک د اشیاء ثلاثونه وکړه او نیت یې ونکړه نو روژه ونشوه ولې ونشوه دا به حیثیت ثاني مفقود شو د مکلف مال نیت پکار او که چېرته مانیت کړی وي دا به مانیت د فرض وکړه او میاشت د رمضان نه ده د رمضان نه حسابېږي بیا نه ولې نه حسابېږي شابه حیثیت اوله مفقود او نه کوي په خبره دې میاش کې امساک د اشیاء ثلاثونه وکړو او نیت یې ونکړو حیثیت ثاني مفقود شو د عاقل بالغ مکلف مانیت ونکړو او که میاش د رمضان نه ده پکې د رمضان روزي نیسم شعبان کې نیسم نو بیا نه صحیح کېږي وای نه صحیح کېږي حیثیت اوله ته جو مفقود شو اوس ما پکې د نفل نیت وکړو ما پکې څه نیت وکړو نفل نو حیثیت ثاني مقید شو حیثیت ثاني موجود شو ولې نیت مې پکې وکړو خو چونکې نفل دی الته حیثیت اوله خپل راغلی دی زما د تعین نه د الله تعین مخکې دی زما د تعین نه چا تعین مخکې دی د الله دواړه حیثیت متعین ما د نفل نیت وکړ ټیک شو نو زه عاقل بالغ مکلف حیثیت ثاني متحقق شو او حیثیت ثاني دغه دی بیکاره دی ولې ځکه چې اخما نفل نیت وکړو ولې په فرض حسابېږي نو ما سوې چې حیثیت اول متحقق دی الله تعین کړی دی الله ولا تعین ما تعین نه کوي او دویم جواب ته مزیدار وکړو الکه چې هر کله دا روزه چې د رمضان د میاشتې د نیت کومه د دې څو حیثیت دی ګوره دا یو دا چې فرض او فرض کې ادنا وی کې نه وي فرض کې نفل وي فرض کې څه لکه نفل فرض خودي فرض تو فرض کې بیا چې او سړي احسن نو حسن استقبال کولی چې نه کوي چې فرض کې نو نفل استقبال زیاتی مونږ نفل د الله د رضا
فرض هغه مونږ چې په غاړه خلاصوم نفل چې الله په خوشاله ده نو چې غاړه په خلاصې نو الله په خوشالي کې نه خوشالي نو ما غلان دې نیت وکړ لاندې والا نیت دا منافق نه دی دا منافق نه دی لاندې وسط په وکړ غټ وسط مې پرې خو الله کوي نو یا خدا چې تعین د الله زماره تعین نه اوسته نو ځکه زماره نقل حیثیت ثاني متحقق معنا او حیثیت ولید الله نه متحقق شو لا ذکر او یادا چې ما نیت کړی دی اذنا نو ټیک تک نه د عمل دوه حیثیت دوه وسپدي یو د فرضیت او یو د نفلیت افرض نفلیت ولا علماء او فرضیت ولا چا کړی دی الله کوي مخکې نو معنا وا باندې عمل داغي د کل امرئ معنا ما بدنا دنیا تو کوم ټیک تک نه نو فرض کیو نفل ثواب هم پکې شو ما خو ثواب خبره کړی ها فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها دې سره اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مثال ورکړي مثال ورکړي مخکې قاعده کلیه وې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکړي مثال لپاره توضیح د قیدی وی دا قیدی توضیح درته کوي او مثال ورکړي فمن اغسوک کانت چوی هجرته هجرت تد الى دنیا پورے یصیبها چې حاصل کی دنیا لرا یصیبها صفت د دنیا دے او دنیا مولانا سے نکره دا او د نکره صفت جمله واقع کیږي او دنیا ویستا دنیا اصل کې اسم تفضیل دے ادنا دنیا لکه افضلو فضلا افضلو مذکر شو واحد مذکر او فضله مؤنث شو دارنګه ادنا دنیا ادنا هغه شی چې ډیر نږدې وي هغه مذکر چې ډیر نږدې وي او دنیا هغه مؤنث چې ډیر نږدې وي نو دنیا دلته مقابل د اخرت خلم مقابل د جا خلم په نسبت د اخرت د نږدې رده ممکن دی پکې نو د دنیا نه مراد ټول هغه امور دي چې مقابل د اخرت دي ټول هغه امور چې مقابل د اخرت دي اترنه مراد شو چې هجرت داخل الى دنیا یصيبها بری حاصل کی دنیا لرا او الى امراه یا هجرت خذ لپاره ينكحها اي يتزوجها ور تخصيص بعد التعميم شو سوالو کا چې خد خو دنیا کې داخله د نوزان له مستقل ول ذکر کړه نو متعدد جوابونه دي یو جواب پیدا دی شان ورود د سړي هجرت کړي خد د پاره شان ورود سره موافقت راشي اوس به شان ورود رستو ویما مهاجر ام قیس دا د خد د پاره هجرت کړي ام قیس د پاره قیلی د پاره نور تو بیان لازم ان شاء الله حاضر نو اغا تخصیص توجه د شان ورود نه دی یو سړی چې هغه دلته کې نسوار په دارالعلوم کې په دارالحدیث کې غرزوي نو زبر سوې ما امرورا دارالحدیث مغوت بویا کوي مهرباني وکړه او ګندګي مغرزوي او نسوارم مغرزوي نو تاسو سوالو کې ګندګي دی اوه نو نسوار پکې په خپل راځي نو تخصیص ته نسوارو دی ولې وکړو نو په جواب په پیښه کنه شان ورود دي ها دا د شکر تاسو په نسوار پریخي کې خیر کې ها نه چې چا کول هغه به پریخي کنه برو غلی شو وختي مو اوی چې او نه معلومیږي چې مخکې کول جبلیانو الکه بر طالبان په نسوار نه دی نه دا شکر تاسو ورته خلک زموږ یو کیند په خپل د نږدې حاصل د خبرې څه شو ما ته ګوره یو جواب پیدا چې شان ورو تر موافقه دویم درته وویل النساء حبائل الشياطين فتنه لري زیاده زين للناس حب الشهوات من البنين والنساء ګوره دخذ فتنه النساء چې دي حبائل الشياطين د خذو په ذریعہ باندې شیطان لګیاي د تلو ښکار کوي او غټ غټ سړی په ښکار کوي غټ غټ سړی دا د خذو د لاسه تبا شوی دی او برباد شوی دی او کفر او ارتداد ته رسیدلی غټ غټ سړی نو ځکه تخصیص ته خځه وکړه او درې مې یو مزیدار وجه درته ویل ادا چې کله ما صحابه هجرت وکړ مدینه منوره ته نو الت انصارو ایثار وکړ نو انصار سوي عبد الرحمن ابن عوف او د سعد ابن الربيع فمیاس کې نبی رسول الله ورولې جوړه مواخا
سعد ابن ربيع وتوی ته زما رورې کنه وی او وی راځه زما مال دې د سره دې کما او زما دوه خدي دي راځه یو پکې خوخه کا دا نه یو پکې در کومه بیا به واهم وهم کو چې بډای ولا ورکولا نه ته پکې یو خوخه کا نو چې تا کما خوخه د طلاق ورکم نو چې عزت دې تیر شي تا ته به نکاح ګور صحابه دې ته یا سوال او ورته وی بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای پاک دې ستا په مال او په اهل کې برکت پیدا کړي دلونی علی السوق ما ته بازار خایا د دې نه یو بل مسله معلومه ما هغه مسله دا چې ست یو ست تولی یو دعوت ورکوي ست پیژنه او دعوت ست جدا شي او دعوت جدا شي دعوت دا لکه تاسو چې ما سره مغرمه وروړې زما د دوی وادرې یا ما کور جوړ کړه دې تر دعوت کومه یا زما یو بل مسله ده او راشه وروړې بخری دې دعوت او ست دې ته وی بلا راځي او څو ځای لکه وروړې خوري دې څه ویل کېږي نو دعوت قبل ول خو یا واجب دی یا سنت او خپل کتاب کې راشي ان شاء الله او ست نه قبل ول بهتر دی دا نه چې لکه دعوت راک ورځه اره دوی ډوډۍ خوري او ته کم دی کی ډوډۍ خوري یو په پورو کنه کم دی کینو یو سړی د دریاب نه پورې غاو یو دی غاو دی یو له ډوډۍ اول ته आवाज ورته په ډوډۍ خوري مصد شو او د خدای دی وبخه هغه مطلب ته چې غټ دریاب دی او نه پکې کشته شته او نه پول شته نو دا ما به ثواب شي دی خوشاله شي تاسو نو هغه سره شناز او په وې پړساو چې وې پړساو په د پاسه را زور شو دی غاړه راغی وی کم ځای کې نه هغه ما په داخله کې تاسو به عزت څه پیږي دا پښتانه او ټکی او ډیر مزیدار ټکی وی یو په ست ښکاری بل په نه خوراک ښکاری یو په ست ښکاری ستو کې دا غي کرام شي او بل په نه خوراک ښکاری چې هغه وته نه بارک الله فی اهلک و مالک ورته ستو سره بارک الله نو ست جدا شي دی او دعوت جدا شي دی ها موږ د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایي یو څه چې دا توري بس کو کښنه بس کو هغه ته ویل اول به توري اوس بیا ورته ډوړې بیا ورته کښنه اوس یا لرا دې ته وګورئ توري بس کو دې دا څه خلک هغه وخت کې ډوړې چې دغه منده کې کول او د توري چې خو توره مزه کوي پښنا څوک څه کوي افغانانو شلمه وچ کله شلمه وچ کله نو ځکه له وچ کله چې نه پکې چینی شته او نه پکې سبل څه شي په یو منګي کې د 2 پیسو چای جوړ د 2 پیسو چای واچو خو کې نو شل بچ کې ته د ما لا پيو والا شروع شي هلکه خپل شي مستفي کوم یا دا چلوټ چې پته دی ولګي دا شل څو نه هیڅ 2 یا 3 بس کې پکې ورو شیر دی پکې شیر په اعلی شیر شیر او چې دا پکې تورا او چینی دی پکې هم مزیدار اعلی دا شل څو نشي مخته خبره مې څه پوری کوله دا خزو نو اورته وي دلونی علی السوق بازار خایا نو ګوره چې هغه ستو کو او دور ست غټ او دا وته وکړه نو هغه لحظه ورکړ تور دې پس بلا ما دی وګټه چې ما دی وګټه بل دې واده کړی بلا را روانو دا واده ته نه خاني به پرته هغه نه خاني چې خزي استعمالي نو عليه السلام چې هغه نه قولي دلا مهيام يا عبد الرحمن دا څه دی تزوجت امرأة من الانصار انصار کې خلک ما سوت لها مہر څومره دی ورکړي څومره ولیمه دې کړې نه او دې ولو بشاته ولیمه کوا یو ګرځي ولي هرې ور بیا به خدای خدای هغه نه خېولې ده ها اوس هم نه خېمخي تمام یو شاګرد وادي کړ زول مبارکه لاله مبارکه لاله چې وروته ګیره د ضرورت نه ډکاوه ضرورت په کې راځي هغه تر سيزونو کوي ته مې بیخ یو دا واشه په منځه کومه دې پوری ګیره ما کېله ولګیره د ضرورت کټه کړ بل کار دې نو جوړ سترګو دې سلوټي دي سترګو دې سلوټي ولګیره د ضرورت کټه کړ
داسې اوس خلک در پورې خاندي ورشه پخه مضبوطه ګومنځ وه شیان تېروي شیخ صاحب خو ته شوی نو مخکې ده نو حاصل د خبرې دا دی چې دلته څه وایي د ښځو چونکې انصارو دونه قرباني ورکوله نو نبي علیه السلام دلته د ابراهیم قیدو لګول چې هسې نه څوک ده وایي چې مدینه کې خو صحابه ډېر لوی ایثار کوي ښځې مو ورکوي راشه هجرت په ښځو لګوه نو څو وجې مې درې کما یو وجه یو دا چې شان ورود یې ښځه وه او دویمه وجه مې څه وه چې ښځې محل د فتنې دی حبایل الشیاطین دي نو چې تخصیص یې وکړه چې ګوره دې له هجرتونه کې او درېیم د صحابو ایثارو چې څوک دغه نیتونه کوي د هجرت یو څو قسمونه دي مولانا صاحب هجرت خو په لغت کې مطلق ترک ته وایي او په اصطلاح کې درې قسمه دي نو درې تعریف به ورته معلوم شي یو هجرت دی د دار حرب نه دار اسلام ته لکه صحابو چې هجرت وکړو د مکې مکرمې نه مدینې منورې دویم هجرت دی د دار فساد نه دار امان ته لکه صحابو هجرت کړو د مکې مکرمې نه حبشې ته مکې نه حبشې ته لاړل دا هجرت د دار فساد واقع و مکه مکرمه کې لوی تکلیفات صحابو ته میلاوېدل نو هجرت یو کو دار امان ته چې هغه حبشه الان دار اسلام نو او دریم هجرت د معاصیو نه طاعاتو ته ګناه پرېږدي او نیکي کې حدیث کې راځي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر مهاجر هغه څوک دی نهى مهاجر چې د هجرت کې پرېږدي ګوره ترک معنا نه کوي ما نهى الله عنه لرا او یو څلورم قسم مولا خالد په مرقات کې دي دا په خاص شته به استیعاب ما سوزه لکه تل دي کنه زما د دې ټولې دورې دارالمدار اقصا د مرقات په مطابق مرقات د مشکات د فارمولا د تاریخ ګوتې د خپلول یو د مولانا عبدالحی صاحب دا ګوتې بندول دي خپل دا حاشیه څونه اسانه دي کړي دا هدایت شریعه قائم باندې اسانه بدلوي بل شرح ته د هدایت ضرورت نشته او نه د شرح وقایع بل شرح ته ضرورت ده صرف د حاشیه ګورو متکړه او چې دا څومره اردو والا شرح وغیرہ لیکلي دي کنه هم دغه حاشیه ته ده پر شنه مولانا عبدالحی صاحب ګوتې د خپلول دارنګي مولا قاری ګوتې د خپلول نو دا هغه مرقات کې لیکلي دي هجرت څلورم نمبر هجرت دی د دار طبیعت نه دار شریعت ته دار طبیعت نه دار شریعت ته څه مطلب بل خواهشات پرېږدي او شریعت ته روان شي لکه حدیث شریف کې راځي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به خواهش تا ما جئت به تادي څه مطلب بل خواهش پرېږدي او شریعت ته روان نو څلور قسمه شو هجرت د دار حق د دار اسلام ته لکه من مکه الى مدینه د دار فساد نه دار امان ته لکه د مکې نه حبشې ته او د ګناهونو نه طاعاتو ته المهاجر من هجر الله هجر ما نهى الله عنه او څلورم د دار طبیعت نه دار شریعت ته خپل خواهی د شریعت تابع کې لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به څلور قسمه هجرت شو هغه څوک چې هجرت ته د دنیا د پاره کې حاصله کې دنیا دا ځکه یصيبها چې څوک دونه چې هجرت دنیا ته څنګه کې ته په دنیا کې یې نو څنګه مواته هجرت کې هجرت بلا دنیا آخرت نه راځي دنیا کې هوته موجوده نو یصيبها نه معلومه شو چې د دنیا نه د زمانه نه مراد ما متاع د دنیا مراد څه دې مراد شو یصيبها نه معلومه شو چې حاصله نو حاصله هو هغه چې ته پکې داخل نه کړه د دنیا د زمانه نه مراد دي کې هوته داخله او الى امرأة تخصيص بعد التعميم ينكحها يتزوجها فهجرته هجرت تدي سړي الى ما هاجر اليه الى ما موجوده د ارسطو د هجرت په اله تفصیل تا د دنیا ته هجرت وکړو هجرت دنیا ته واپس شو او خضر الهغه ته واپس ثواب نه شو دې کې واقع د ګومبا په هجرته مردوده هجرته مردوده رد شو الله ته ونشو الى ما اغه دنیا او قدتا بهاجر د هجرت کې اله الهي د امام موصول
راجع دا عائد جمله عائدی موصول تراجع وي مولانا سے مدت کی یو خبر ده ان کې واقعا هغه دا دوه اعتراض لري یو اعتراض خدا چې امام بخاری دا حدیث مختصر ولې راوړ اصل حدیث خو هکذا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هغه جمله ده پرې خو دا ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه الجمله ولې پرې خو دا چې فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولې پرې خو دا نو علماء یې ګڼ جوابونه کړی یو کا بیکاره جواب دی چې دا جمله امام بخاری ته نه ورسېده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دا جمله امام بخاری ته نه ورسېده ذکرانه ولا دا جواب کمزور دی ها دا جمله رسول امام بخاری په خپل حدیث کې په خپل صحیح کې ذکر کړی دا حدیث رسول راوړی دی اګه دا جمله رسول ذکر کړی دا او د څه سره کې دا جمله وته نه ورسېده بعض علماء یو دویم جواب کوي ادا دا جمله د تر رسیدلې ده خو د حمیدی په واسطه نه رسیدلې دا ګوره دا حدیث خو د حمیدی نه نقل دی دا جمله د تر رسیدلې ده خو د حمیدی په واسطه نه رسیدلې او د حمیدی نه نقل کوي نو علماء جواب کړی دی هغه وی دا خبره خطا ده د حمیدی په خپل مسند کې کوم حدیث ده انما الاعمال بالنیات راوړل دی دا جمله په ذکر کړی ده حمیدی په خپل مسند کې دغه جمله په حدیث کې لیکلې ده امام بخاری څنګه ته وایي چې د حمیدی په واسطه نه رسیدلی دا بعض علماء رد کړی ده لیکن زما په دې کې خپل اشکال دی دا جواب علم دی لار دی ممکن ده چې حمیدی ته د خپل شیخ نه بعضی شيوخونه دا جمله رسیدلی د بعضی شيوخونه دا جمله نه رسیدلی خپل شیخ څوک دی حمیدی وګورئ لغونه سفیان ورما ویډیو کړه چې د یحیی بن سعید نه لاندې سند ډیر زیات مشهور شوی نو ممکن درته یو راوی سفیان دی ممکن د بلی نو په یو واسطه دته دا جمله رسیدلې ده په بل واسطه ورته دا جمله نه رسیدلې یا دا څه به ما سفیان چې وته یو ځل نقل کو دا جمله پکې وې دوباره چې وته نقل کو دا جمله پکې نه وې ذکرږي امام بخاری ته ممکن د حمیدی بیا دا حدیث ویني نو جمله ته نه او په خپل مسند کې اوري دا دې مطلب جواب دی دا فرق کاوه حمیدی ته چې دا حدیث راتېدل د خپل شیخ نه نو ممکن ده چې په یو واسطه به دا جمله ذکر شي په بل واسطه نه ذکر شي چې په کوم واسطه نه ذکر شوی هغه امام بخاری ذکر کوي او چې په کوم واسطه ذکر شوی دا نو هغه ذکر کړی په خپل مسند حالا دو جواب شو درین جواب یې څه دی درین جواب بعض علما کوي وی امام بخاری رحمت الله علیه دا جمله ولې را نه وه وی چونکې د دې جمله کې د خپل نفس بڑائی راځله چې ما هجرت د الله لپاره کړې ومن كانت هجرته الى الله ورسوله د خپل نفس انکسار یې وکړ نه ذکر کوم دا حافظ ابن حجر دا جواب کړی حافظ ابن حجر فتح الباری کې دا جواب کړی چې امام بخاری خپل ځان د کبر او د لوی نه اوساته یا به خلک وایي چې وروره دا خو د الله رسول لپاره هجرت کړی دی یاره دا خو زما پکې ډېر لوی حیثیت جوړېږي ځکه دا خو ډېر لوی اجر دی او ډېر لوی حیثیت دی دا جمله به لرې کوه دا به را نه وړمه د خپل ځان انکسار به وکړم لیکن دا انتهایي کمزوري جواب دی ډېر انتهایي کمزوري یو سړی چې د الله لپاره کار وکړي نو باید چې خلکو دی وکړي چې خلک پرې عمل وکړي او دې لپاره ته په حدیث کې اختصار کې د حدیث جمله ورنه نو څه خبره نو دا جواب کمزور دی بعض حضرات یو بل جواب هم کوي مولانا صاحب هغه جواب زما خوښ دی هغه دا چې یو دفع د مضرت یو جلب د منفعت دی ویږي کوم یو اولاد دفع د مضرت جلب د منفعت نه چې ګرمي نه کنه بس دا کافی ده چې ګرمي نه په تندر دی ولګي که باقي هوا نه لګي نه دی لګي ایر کنډیشن نه یو زر زل دی نه چې ګرمي نه ورته خلا ودا
چې د ضرر نه بچي دی یو سړي که نه نو د ډوډۍ دی د ضرر نه کېږي په ناره به ګزاره وکړو خو چې ضرر راته ونه رسوي نو هغې کې جلب منفعت او هجرته الی الله ورسوله ګوره چې الله او رسول دپاره هجرت وکړه چې ثواب وشي دې کې څه شی و دفع د مضرة دنیا له او ښځې له مه کوه ولې ضرر دې پکې مردود کېږي نو د ده اشارت دی کې دا شو هغه جمله نه ذکر کوي دا ذکر کوي اشارت دی چې دفع د مضرت اولاد په نسبت سره چا ته جلب منفعت ډېر هم ډېر ښکلی جواب درته وکړم خو هغه یو مقدمه غواړي او لږ اوږد دی نو زه وبویم او دا جواب علما استاد ذکر کړی دی او حواله په حموي ورکوي په اشباح والنظائر هغې کې څه وایي د هغې نه مخکې یو مقدمه وپېژنه یو ته طاعت وایي بل ته عبادت وایي او بل ته قربت وایي درې څیزونه طاعات مفرد طاعت راځي عبادات مفرد عبادت راځي قربات مفرد قربت راځي درې واړو څه فرق دی طاعت هغې عمل ته وایي نیکۍ ته هغه نیکي چې موقوف په نیت هم ده او موقوف په معرفت د معبود هم ده موقوف په نیت هم ده او موقوف په معرفت د معبود هم ده لکه نه خطا عبادت کې عبادت مخکې کا چې موقوف په نیت هم وي او په معرفت د معبود هم وي لکه مونځ کوم نو مونځ کې یو زمان نیت په میکنیت ونه کوم نه سي مخکې باندې توقف په نیت راغی او معرفت د معبود مونږ چې د امون دواري مونږ چا لپاره وایي الله لپاره مخکې به معرفت د الله وکړي چې الله یو دې معنی مطالبه کوي د مونځ ځکه دا مونځ ورته کوو دې وجې نه چې سړي مونځ کوي څه وایي یو دا وایي چې نیت مې وکړه د مونځ د مازدیګر څلور رکعاته مثلا او بیا وایي لله تعالی نو دا موقوف شو په معرفت د معبود هم او په نیت هم دا عبادت شو دیم طاعت دی طاعت څه ته وایي دا په نیت او په معرفت د معبود په دواړو موقوف نه دی عمل حسن دی ثواب الله ورکوي او په نیت او په معرفت د معبود موقوف نه دی لکه یو سړی داسې شپې پاتې د ستورو ته کتل ستورو ته یې وکتل دا اوس په دې نیت ورته ګوري چې د الله وجود دې معلوم کړم د الله قدرت دې معلوم کړم سوچ دې هسې دې وکتل دې ته توجه ولاړ غیر اختیاري توجه دې اخواړه راوخواړه څونه ښایسته ستوري نیت قصد یې نه و کړی ورته خوب نه درته ورته دې وکتل او دا موقوف په نیت نه دی ثواب دی که غیر اختیاري نه ستورو ته وکتل او د الله قدرت سره دې ذهن لاړ بې سوچ هم لاړ نو ثواب دې وشو موقوف په نیت نه دی او موقوف په معرفت د معبود هم نه دی بلکې دا سبب د معرفت د معبود دپاره دی په معرفت د معبود شرط نه دی چې مخکې به د معبود پېژندلی وي بلکې ما څه ووې دا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی دا موقوف علی دی د الله د معرفت دپاره دا نه چې د الله معرفت موقوف علی دی پوهېږئ په خبره نو دا په معرفت د معبود او په نیت دواړه توقف نه لري درېیم ته راشه اوس درېیم ته قربت وایي قربت څه ته وایي معرفت د معبود باندې موقوف دی او په نیت موقوف نه دی لکه تلاوت د قرآن شریف کې مونږ کوو دومره کافي ده چې دا د الله قرآن دی لکه بعضې وخت یو سړی په لاره روان دی او حافظ دی او غیر اختیاري په خوله الفاظ راغی روان دی تلاوت کوي دا د تلاوت نیت نو او بس رایا شو ته حافظ دی او لګیا شو نو ګوره نیت یې نشته بې قصده شروع شو بې اختیاره شروع شو او معرفت د معبود دومره ضروري چې دا ته پته چې د خدای قرآن دی بیا دې ثواب دی او که نیت دې وکړو ثواب به ډېر وشي نو څو قسمه عبادت څو قسمه شو نیکۍ درې لومبې شو عبادت په چا موقوف دی وایه معرفت د موقوف او د معبود او په نیت په دواړو دویم ته څه ویل کېږي طاعت هغه دواړه نه غواړي درېیم قسم کوم یو شو قربت چې معرفت د معبود مخکې غواړي او که نیت نه هم خیر د ثواب پرې میلاویږي نو دلته کې دا هجرت چې کوم دی دا د قسم ثالث د قبیلې نه شو دا قربت دی امام بخاري دې ته اشاره وکړه چې دا قربت دی دا طاعت او عبادت نه دی قربت څه معنی چې که نیت حسنه دي نیک نه د هجرت کې د مدرسې دپاره د دوره حدیث دپاره بل څه دپاره نو که نیت حسنه دي نی هم کافي ده که نیت دي نی خو چې معرفت د معبود دی وي معرفت د معبود دی او د نیت سیئه د اجتناب راغی دا بس کافي ده د نیت سیئه نه
دنیا او خذ لنه کې نیت سیئه نه اجتناب راغی بس دا کافی ده که نیت حسنه دي نی هم به خدای ثواب درکړي خو یېږي که نه معرفت د معبود خامخا شته خو لازما شته خو که نور څه نیت دي نی خو چې نیت سیئه د دنیا وغیره دي نی بیا هم په الله اجر درکوي نو څو خبرې مې وکړلې یو خدا چې دا جمله امام بخاري ته رسېدلې نه ده دا کمزور جواب دویم څه په واسطه د حمیدي نه رسېدلې هغې سوال نه چې حمیدي په خپل مستند کې ذکر کړې ده او څنګه نه رسېد ما د هغې نه جواب وکړو چې ممکن د حمیدي په خپل مستند کې ذکر کړی امام بخاري ته نه ذکر کړی بیا په حمیدي اعتراض کېږي هغې جواب مې وکړو چې حمیدي ته وایي یو استاد ویلي بل استاد به ورته نه ویلي یا د یو استاد یو وخت ورته ویلي ده بل استاد بل وخت ورته نه ده ویلي نو هغه یو یې ولیکله بل یې درته وویې نه لیکله درېیم څه وویې حافظ ابن حجر لیکلي دي ښه د خپل نفس انکسار یې وکړو سبا به خلک وایي چې زه خو الله رسول لپاره هجرت وکړو دا خو ډېر لوی سړی دی نو ما وایي چې د خپل ځان انکسار او تواضع حضما لنفسه دپاره د حدیث جمله پرېښودل نه دي پکار ولې خلکو ته ایثار وکړه ته خو محدث یې څلورمه مې څه وویې مولانا صاحب هغه دا چې دفع د مضرت اولاد په نسبت د جلب منفعت دي هغې ته اشاره کوي ځکه هغه منفعت د جلب والا جمله ذکر نه کړله او پنځم مې څه وویې چې دا څه شی دی لکه دا قربت دی دا هجرت دی څه وایي قربت چې فاسد نیت نی که نه نو خیر دی که نیت حسنه دی مې الله په دل اجر درکړي بهر کې مخکې رال شوه من اوس دې باندې یو خارجي بل سوال دی چې هغې کې خو دا چې وي من کانت هجرته الی الله ورسوله او په دې څنګه دی فهجرته الی الله ورسوله دلته خو تکرار ونه کړه دلته هم پکار دا وه چې داسې ویلې وي چې من کانت هجرته الی دنیا یصیبها امرأة ینکحها فهجرته الی دنیا یصیبها امرأة ینکحها ای چې راوړو دی چې ما هاجر الی راوړو دا ولې ما ته متوجه شه دوه جواب یو خدا چې هلته کې هغه جزاء امر محبوب فهجرته الی الله ورسوله او دا امر غیر محبوب شی دی نو خلق په امر محبوب کې تکرار کوي په امر مذموم کې تکرار هغه امر محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تکرار وکړ او دا امر غیر محبوب دی نو تکرار یې ونه دا یو جواب دویم جواب سره دویم دا چې د هغې سبب معلوم هجرت الی الله والرسول دپاره یو سبب دی چې هغه رضا د الله او رسول او د دنیا او د ښځې دپاره چې څوک هجرت کوي د هغې نتایج ډېر زیات دي د هغې یوه نتیجه نه ده د هغې د دنیا ډېر مقاصد دي نو ځکه ما هاجر الی مطلق راوړو ما کې ټول دا هلته خو دوه څیزونه او بس د الله او د رسول دپاره چې هجرت کوي هغه د الله او د رسول رضا ده او دلته یو مقصد نه دی د دنیا او د ښځې د هجرت ډېر مقاصد دي دنیا به حاصله کې ښځه به حاصله کې او د خپل نفس اشتها به وکړي مثلا او ښځې سره حسن دی فایده به والي ښځې ته محتاج خدمت کوي ډېرې خبرې دي په دغه میاشت کې نو دلته کې مقاصد شته او هغې ټول په مهاجر الیه کې جمع کړل دا خو مولانا صاحب د دې حدیث متعلق چې کوم تحقیق او ادب ما بیان کړو اوس برا شو بلې خبره څه ده شان ورود د دې حدیث دا صرف شان ورود دی نو دا قصه د مهاجر ابن قیس دا مهاجر ابن قیس صوت دی نه حرام چې دا صوت دی ما ته پته نشته خو صرف دومره کتابونه لیکلي دي یو سړي د ام قیس ته نکاح لپاره او د ام قیس نوم هم بعضې علماو ذکر کړی چې قیله دی لیکن قیله څوک ته نسبته نشته رجالو ته نسبته نشته او ما د تفاول کې ویلو که ستاسو خیال او دا قیله نوم هم ګورې مرجوح ته وایي دا څه صحیح سند سره نه ثابت خو بعضې علما وایي چې قیله ده د ټیک شوه قیله شوه نسب نه دي معلوم د چالور ده او د کوم قوم ده د کوم ولې کار غلط شوی دی چې کار غلط شوی دی د صحابو فردا چوله حالانکه نبی صاحب مبارک په منبر ویلی دی عمر په منبر ویلی دی خو بیا کار دوی غلط کړی دی نو صحابو پې مکمل فردا وایي دی راغی نبي صاحب ته چا ویل چې پلان کې خو د ام قیس ته دپاره هجرت وکړو لرې په منبر دا حدیث وي اوس دلته یو سوال کوه دو سوال دی چې د الله د رضا دپاره هجرت ونه شي او د ښځې دپاره وشي مردود نو که یو سړی اسلام د ښځې دپاره راوړي هغه په طریقه ولا مردود شو هجرت مردود اسلام په مردودي نو د ابو طلحه چې اسلام راوړی دی د ام سلیم د نکاح دپاره راوړي مخکې دا نسته پلار مور ته سمې وکړه ابو طلحه ام سلیم ته ما سره واده وکړه او ورته وایي لا یحل لي ان اتزوجک
لا يحل لي ان اتزوجك ما لدا حلال ندي چې تا سره واده نو فاسلم هغه مسلمان شو بیا ورته واده نو سوال وکړه چې مهاجرون نه د خزر لپاره هجرت وکړو مردود دي نو ابو طلحه د ام سلیم د نکاح لپاره ایمان راوړی دی نو ایمان ولې مقبول شو مردود نشو مولانا صاحب بعض علما وایي چې دا هغه دواړه نیت اسلمه امیدانیتو چې مسلمان بنشم امیدانیتو چې خزبا اوس د نیت مخلوطه حکم سره نو حافظ معینی دواړو لیکلي دي چې کوم غالب یې غیر دی با نیت مخلوطه هم د دنیا دی او هم د دین دی نو کوم یو ولې اعتبار نشابه دی نو ممکن نه چې ابو طلحه دواړه نیتونه کړی دي یو نیت یې دا خدای کړی دی بل د الله د رضا او ممکن نه چې د الله د رضا ولا نیت غالب وو على الإسلام برا ما شاء الله أشي كفر ما بتشن لم يأتي وبقي خدام ملاش وأغلب نياتي دفاع يكرر ذلك سودة بام كي تبيا كي بدي جولم خشاع كمن جولي ياو جواب زين جواب سري رب أسلم رغبة في الإسلام فتزوجها أسلم رغبة في الإسلام فتزوجها تزوج بكيرونيت نورستو او دریم سری دا روایت معلل دی معلول معلل چې ورته وي ما دا معلل څه معنا کړی و ما فيه علة خفية قادحة يتنبه لها المهرة من أهل هذا الحال السنگا دا چې ابو سلیم ورته وي ولا يحل لي ان اتزوجك نو دا خو هغه زمانہ وا چې د کافر د پاره مسلمانه په نکاح کې جایز وو دې زمانہ کې خو د کافر او د مسلمان په میاس کې د نکاح اسمه معنا عرفو هغه رسو شوی دی نو څنګه ورته وی لا يحل بها ان تزوج دا خو بالکل هجرت سره متصل لا خبره شوی بالکل هجرت د نبی رسول الله چې او فورا دا مسله شوی دا نو څنګه ورته دا وی هغه وخت کې نکاح د مسلمان او د کافر جایز و څنګه لا يحل بها ان تزوج دا درې جوابونه ستاسو شارحین کړی او یو د تزوج ور یو جواب څه شو یو جواب خدا دی چې د دواړه نیتونه کړی دي ایمان والا غالب ٹھیک شو دیم جواب څه شو استمر فتن فی الاسلام ثم تزوجها او دریم نه سوې چې حدیث معلل دی دا څنګه وی چې لا يحل لي ان تزوجك على غیر وقت حرمت تم خپل جواب ورکړ یو اعمال یو ایمانیات ډول فرق دی اعمال جدا شي ایمانیات جدا شي ایمان څه ته ویل کېږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په باندې اذعان او قصد قلبی ده اذعان او قصد قلبی هغه نیت نه غواړي هغه به زمانہ هغه نیت نه غواړي او چې معرفت راغی او د معرفت نه پس تا اذعان راغی کتاب الایمان کې به تفصیل درته کوم معرفت نه پس د سره راغی اذعان او قبول النفس الذي امن رجل الله پیغمبر دی والله یو دی په ایمان اس ضرورت ہی نہیں طریقہ خبر تھا کہ تبنیت اور قصد کے تلفظ بیا بوے ہم بے زمانہ اذعان هذه اذعان غیر اختیاری اذعان راغ تو شراغ لگا غیر اختیاری اذعان اور قبول النصر راغ هذا هو الايمان اما رسو اقرار قصد غواړي اقرار غواړي قصد غواړي دا بے زمانہ وا صحابه کرام په دې قصدونو په دې څو کې سولانه پوي دي رسو بیا په دې څو کوی شوی د نبی رسول الله استحاد کړی دا خو جواب دی لپاره اوس مولانا دې یو بل اعتراض دی چې دا صحابه څنګه دانیت کاو د خبر او صحابي دي مهاجر قیس نو صحابي دانیت ولې کاو د خبر بعض علماء مخلوط نه دي کړی څنګه دې کړی مخلوط یو بل رضا چې بخد او کوم خدا خلی والے راجح هو یا هغه د الله ورضا والا راجح هو او نبی رسول الله کې د الفاظو دې زجرن وي چې څوک دا کوي دغه صحابي په دواړه نه تکړه دي د الله رضا والے غالب او اسنه بل څوک دا څونه کې چې د خځه والا غالب زجرن مولانا ته دا څه ونه زبردست خځه مزیدار او خسته جواب ورکړ دا په زمانہ هغه څه پتا هغه راته که خځه لري ته کوم ځار بشم نبی رسول الله با تبنیزیشن ثواب به مشي هغه د نیت مخلوطه او د غالب او غیر غالب د نه دي خبر دستورو خبري
نیت یې دا و چې راشه هما هم خرما ښځه به هم میلاو شي او چې لاړ شم مدینې ته لمونځونه به قبیله ته هم پسې کوم که حدیث پسې ما هم که نه او جهادونه به هم کوم که نه نو دا خو لومبۍ زمانه ورو ورو یې نبي هم اصلاح کوي دا دې ګوره اصلاحات په منبر پاسې او دا خبره یې وکړه نو دې شان ورودو او هغې کې چې کوم دوی اعتراضونه د هغې جوابونه څو خبرې شوې مولانا صاحب سند باندې کلام مې وکړ تحقیق مې وکړ شان ورود مې وویل بل څه باندې او مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره او بل فواید متعلقه ده بلم پکې وشو او وجه د بس درې خبرې پاتې اوس راشه مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره هذا من المغلقات او ستا شارحین پکې ډېرې زیاتې لکشتې وایي تو یوې څوک بلو مغلقات ګورو حضرت ځان پوهې کا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه باندې کې دې کومه حواله ورکړي او وایي چې د کیف معنا څه شی دی لکه ویلو دلته مدلول التزامي مطابقینا مدلول التزامي د کیف سره څه شی لازم دی اثبات الم تر کیف فعل ربك بعاد الحاقه ما الحاقه عظمت معلومی جلوی عظیم الشان نو کیف یو معنا عظمت دې حدیث کې هغې سره مناسبت دی هغه دا چې وحی ډېر عظیم الشان شی دی دومره عظیم الشان شی دی چې پوره سوچه اخلاص والا نیت پکینی هغه له خدای نه ورکوي اشاره دې ته چې وحی بدء د وحی چاته کېږي چې هغه په نیت کې ډېر مخلص وي بدء د وحی چاته کېږي ګوره عظمت ته وحی معلوم شو او عظمت ته وحی د چا د وجې نه دی یو موحي الله دی ګوره بالموحى الیه څوک دی رسول الله صلی الله اول موحى الیه عظیم الشان د عظمت ته وحی ته ولې معلومیږي ډېر مخلص چې خلقو ته وایي چې دنیا له مه کوه ښځې له مه کوه الله رسول له وکړه او خلقو ته وایي انما الاعمال بالنیات او خلقو ته وایي انما لامرئ ما نوى رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت ولکه اشارت ته عظمت ته وحی ته شو عظمت ته وجه دې نه دی چې موحي عظیم عظمت ته وحی دا چې موحی الیه عظیم وایي ولې عظیم دی لکه مخلص دی ډېر لوی دا مولانا محمود الحسن صاحب لیکلي بعض علما او زه ته یو ډېره ښکلې وجه وایم لږ صبر کوه او دویمه وجه څه ده وایي د جز ثاني سره مناسبت دی ما تاسو ته ویلو چې کله د ترجمه الباب دوه جزئي جز ثاني به کله جز اول لپاره دلیل وي او کله چې جزء اول مدعا او دعوا د جزء ثاني باندې دعوا د دې حدیث تعلق د جزء ثاني سره دی ان اوحینا الیک جزء اول سره رسنی بل دی عائشه صدیقه له فرمایي کنه چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم روان دی هغه کیفیت خپل وي یا ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرق يرسم عنه وان جبينه يتقصد عرقا جزء اول سره هغه روایت به تاسو لري کله په باب کې ګڼ حدیث وي ټول حدیث په یو د پاره دلیل وي او کله به یو حدیث د یو جمله یو د پاره دلیل بل حدیث په یو د پاره دلیل نو دا حدیث د جزء ثاني دلیل شو هغه ولې دې کې دا هغه وحی ذکر د چې مشترک د ټول انبیاء او مومنان کې و جزء ثاني ته وي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی من بعده دا هغه وحی مثال ورکړي دا هغه وحی مثال ورکړي چې د ټولو پیغمبرانو میاس کې مشترک و اصله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اخلاص النیت د الله د طرفنا حکم د پیغمبرانو ته اخلاص النیت واحده اخلاص النیت چې دی واحده حکم دی ټول پیغمبرانو ته وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين کتاب دی نیت او اخلاص د نیت ذکر دی او دا اخلاص او دا نیت او اخلاص او نیت هغه واحده چې په دې ټول پیغمبرانو ته مشترک د الله د طرف نه ترغیب او حکم راوشي او دریم د مزیدار جواب وکما بدء الوحی کیفیت ثبت الوحی نو بدء مختلف قسمونه لري یو بدء حقیقی دا لکه نبی علیہ السلام ته غار حرا کې شوی یو بدء اضافي دا لکه فترت پسې یا ایها المدثر نازل دی
رابش دې اختلاف په وراشي درته چې لکه کم اول ما نزل دي نو بعض الصحابه کې اختلاف دي څوک چې اول ما نزل اقرا بسم ربك الذي خلق دي او څوک اول ما نزل چې دي یا ايها المدثر دي نو به تطبیق چې اول حقيقي اقرا دي او اول اضافي په نسبت سره درې کاله فتره د وحي ته یا ايها المدثر د قرانګي بدء یو حقيقي د لکه غار حرا کې وشو یو بدء اضافي د لکه یا ايها المدثر یو بدء په اعتبار د مکان دا یو ځای کې بناستو او وحي به شروع شو یو بدء په اعتبار د زمان دا لکه رمضان دی دغه مطابق وحي راغله او یو بدء بحسب الوقایع دی بدء بحسب الوقایع یو واقع به خشوا دغه مطابق به وحي راغله نو د دې مناسبت د بدء الوحي سره داري دې کې کیفیت د بدء بحسب الوقایع پیش کړي ګوره کیفیت د بدء بحسب الوقایع واقع په خشوا چې سړي د خضر لپاره هجرت وکړ بس بدء اراله او کیفیت سو کیفیت په پیغمبر مبارک ډیر شدید او ځکه خو منبر ته وخت او بیا سوي ايها الناس انما الاعمال بالنيات ګوره غصه معلومیږي ولی لکه رسول تفصیل کوي ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله او بیا اخره کې نو ګوره دا پیغمبر مبارک وصلا ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها دا ولی دا یو جمله کافی وکنه چې الله رسول الله هجرت کوي نه غصه دي چې خضر د هجرت کړی او هجرته الى ما هاجر الى مردود دی نو دا بدء بحسب الوقایع شوا سموي بدء حقيقي اقرا بدء اضافي یا ایوه المدثر بدء په اعتبار د مکان بدء په اعتبار د زمان او بدء بحسب الوقایع یو واقع پیښه شوه نو بدء د وحي راغله او کیفیت یې درته وښو کیفیت څه چې منبر ته به وخت بیا فورا او کیفیت درته اوس نورم ښیم ورګه مسائل چې مستنبط کومه کیفیتونه به خبر شي نو څو جواب شي مولانا بیا خو عظمت ته وحي ته اشاره شو ها څنګه عظمت ته کیف عظمت ته پاره دي څنګه عظمت ته وحي ته اشاره شو چې دا وحي دومره عظیم الشان ده چې دا هغه چاته راځي چې هغه ډیر جات مخلص دی او بیا جزء ثاني سره مناسبت دی چې نوحینا الیک دې کې اومغه وحي بیانې چې مشترک بین الانبیاء ده الله په حکم کړی دی وحي وتوي وحي وما امروا الا ليعبدوا الله غیر اخلاص النیت او ما دریم څو چې دې کې بدء د وحي ده او کیفیت د بدء وحي دی په اعتبار د چا سره د وقایع او د حوادث سره قدم خلال شوا کوم ځای کې حضرت دا خواغه مناسبت د ترجمه الباب سره اوس راشه بل خبره لرا چې امام بخاری دا حدیث په اول کې ولې راوړ بعض حضرات وی دا په منځ د خطبه دی کنه وی خطبه خلک اول کې وروړي کنه نه جینا نه وی ورګه یو خبره بل کوم ده بعض حضرات وی ردی مناسبت دا کتاب باب هغه بل جواب وکا مناسبت رباب سره وی نشتا وی دا داسې لکه صاحب د مشکات چې په اول کې حدیث نیت راوړي اس مناسبت نشتا نو وایو که مناسبت نه وي د باب سره نو بیا به د مشکات د مولا په شان د باب نه مخکې راوړلې وي دا یو جواب شوی کمزور دی ښا که چېرته مناسبت نه وي نو باید چې بیا کوم ځای کې راوړلې وي اول کې خاصه بل وایا امام بخاری په اول کې دا ولې راوړل دوه وجې دي یو دا چې امام بخاری دې خبره اظهار کوي چې زما مقصد د دې تاجید رضا الهی ده دا او ٹھیک ده او کته ودا خو د بیا حزم النفسه ونکا انکسار ابنکا نه دا تحديث بالنعمت ته لکه دا ته چې لکه موږ سبق وایو ګور څه لپاره وایو الله درزا لپاره وایو دې کې څه خبر نشته نو یو وجه دا چې امام بخاری رحمت الله علیه څنګه وسوي اظهار کوي د دې خبره سموي اظهار کوي د دې خبره چې زما مقصد د دې تعریف نه الله رضا ده اظهار کوي د دې خبره چې زما مقصد د دې تعریف نه رضا ده الله ده دویم ارشاد کوي طالبانو ته دا خبر اظهار د خپل ځان کو ارشاد کوي د خلوص النیت ان خالص کوي یو اظهار شو چې مقصد د تعریف نه رضا الهی ده او بل ارشاد شو تاسو طالبانو ته چې ګوري د الله رضا واخلي الله رضا مواقف ته فهجرته الى الله ورسوله او کله الله رضا موانغتا فهجرته الى ما هاجر دا الله رضا وانه لخره وانا زكريا صاحب رحمت الله عليه دلته یو دوه واقع ذکر کړی دی یو سړی راغی جمعه ته یو مسافر
جومات ته ننوته نو ویې کتل نو د جومات په یو ګوټ کې یو سړی ولاړ دی عبادت کوي بل ګوټ کې بل دی یو ګوټ کې مطلب یې دا چې راشه خلک دلته ګوټونو کې به عبادت کوي دوام پکې ودرېږي یو ښځه راله خشته ښکلې هغه ښځې سره ډېر آلات سپانچه ده او یې قسم قسم غوښې دي پولونه دي پکې ښځې هغه یو کس ته مخامخ ودرېده هغه غوښې پانچه او پوله یې کېښود او بیا چیلمچي واغېسته لاس وینځونکې او لوټه ورسره ده سړي ته وایي لاس وینځه نه وینځه ووینځه لاس ډوډۍ وخوره لرې شه مردارې نه خورم ښه دې ورته منت کوي دا ښځه منت کوي یا ته انکار کوي اخره کې وی ښځه وبه وینځو لاس یې وینځه بیا ورته هغه خوانچه ونیوله چې وینېوله نه خورم یاره لږ وخوره خامخا نو اوس چې شروع یې وکړه که نه نو چې هډوکې نه وخوري نو په هډوکې دا جینۍ ولي چې ټاس شو دا مخ پې ولي دا غریبه غږ نه کوي بل هډوکې خوري چې ټاس شو دا جینۍ پې ولي او رټي یې هم خوراک هم خوري رټي یې هم او په هډوکې یې ولي هم بیا چې ویې خوړه هغې ورته بیا لاس وواچول په اوبه او دا سړی چې دا مسافر دی نیغې ګول چې خدایه دا شیخ لاس نه شي ماله به کله راځي اخوندې پالي پلان چې خدایه جنازه وره چې خدایه هسې نه دې نه شروع کړه په هغې لاړ نه شي ما باندې کله کړه نیغې ورته بلند ګول جنۍ دا پرېښود دی هلته بل هغه ته هم دا چلو کوو که هغه نه خوري بینتونه او زارې په هډوکې ولي دې غریب وي چې خدای اوس ما بل ګوټ له خامخا خدای چې به خلاصې دي دې را شي هغه هغه بل له وره چې ورغې هغه هم انکار کوو په زور یې پرې لاسونه به مینتونه ووینځل بیا چې هغه ته پې کېښوده خوري په دا مخلوق ناګهانه دله شی راغی چې دله څنګه راغی جینۍ ورته وایي چې دا ډوډۍ مې راوړې د لاسونه ووینځه دې ورته وایي نه وینځه نینځې به وړم ده نه هغه دا خیال و چې دا د دې علاقې رواج دی که نه داسې زر به خوراک نه کوې او چې دا ورته وایي نینځم زغلې که وایي که خورې وخوره که نه خورې د نظر انزله هغې ته خو دې مینت کړه زاري دې کوله په زور خو ما هغه ینځم اخوندې دې لاسونه یې څنګه ووینځل که نه او خوانچه یې ورته ونیوله نو ده هډوکې را واخېسته ډوډۍ خوړه چې شلخ کړه جینۍ پرې وویسته دا یا به رواج یې د دې علاقې هغه چې ور ټوپ مړی نکله کړو نه داسې ډوډۍ مې دله راوړه ما ولې په هډوکې خوار شي خورې وخوره کنې ځه ډکېږې زر وکېږه او ورته وایي چې هغه مخکې سره د کوم چل کوم نو ما سره خدای را چل ولې ما خو دا دې خبرې واجي جینۍ ورته وایي وایي زه دنیا یم دا درې واړه ما نه خفه دي رضا کومې د دنیا دا ما نه خفه دي رضا کومه او ته خو ما ته په شوق کې اجرانه نه ورته برند راته کاته ما ته هغې که ما ولي نو ولي د دې پې خورم او ته ګورې خو ما په دې نښتې کړم دویم ټرس یې وکړه چې برابر کړم الحاصل دغه دنیا لپاره باندې کې الله لکوا بیا دې من او زره سره قاری کوي صاحب رحمت الله علیه په حواله خطبات حکیم الاسلام کې واقع مزیدار مولانا رشید احمد گنجوهی رحمت الله علیه جمعه کې نقل کول او یو سټیټ راغی او ته ډبلې روپۍ چې څنګه راغی هغه ډبلې روپۍ پیش کړی دا څه واله وینا نه اپیش دا کشف خاوندو دې کې څه چل وی خاصه به کتالی په کار نو طالبانو لور کوی زما په لاس ویشه دی په ویشه سیټ بار وروته هغه ډبلې روپۍ ونه پڼو کې ولا واچو او د غسل خانه کې پټ شو زما د مخه فریدار یو د ګورم چې ځنې چې دی کنه مولانا څنګه راغی او پڼو کې پمنډلا نو په بګې نه ورسلا چې وکړه الکه دې کې روپۍ هغه پانی تاسو ګوتې ورنولې او سوي ګندمالا چې څوک در پسې منډې وای نو تختې ته او چې څوک دې نه قبلې دغه د پیزار سلامونه کوي ورته اهم نفتره نو هجرت او د دنیا کې څومره اعمال دي امام بخاری ارشاد ورکړي موږ لا دا بچا د پاره کوي تبر دنیا د پاره نه کوي چې الله د پاره وکړ زما د قسم په خدای رسول الله مبارک فرمایي اتت ک دنیا و بیا راغله او صيغه د ماضي راوړل ده یاتي کنه اتت کله په صيغه د ماضي ده چې دا دنیا به تراغب را رواني دي کوله بدل الله لپاره کوا زما قسم ده الله په ذات بخاری ته مخکې پرته زما تجربه ده بس نورې خبرې ده نشم کول تفصیلات ته نو نه وې
خدای لپاره کوه زما قسم په خدای چې الله به دې مدد کوي بیا درته وایم چې والله بالله تالله الله وکړي به دې خدای نه پرېږدي بل طرف نه به د شیخ دی پوره کوي یو ځای کې ته پرېږدي بل طرف نه خو بل طرف نه خو بل طرف نه خو بل طرف نه خو الله به دې نه اریاني زما بیا درته وایم والله بالله تالله چې زما ته ضرورت دی خدای لپاره فکر وکړه مدرسه کې سبق پر تنخواه نشته خیراتي کوي مړه سپوله ورکوي ماله به نه راکوي پیشو له ورکوي خنزیر له ورکوي ما دا نه راکوي چې د پیغمبر حدیث دی تا له به نه ورکوي چې د پیغمبر حدیث ته راځي دا مونږ خلک دې تباه او برباد کړو دنیا له او خان له حجر کې به خان بابا سره کېني غټ ملا وي پټکي سره وي او خان به سر ته ناست وي بالښت ته ډډه والې ده او دې لنګې ته ناست دی خوله ټینګه کوي خان بابا خان بابا نشته ده ټینګه خوله دې مرتعه اخونه الواخوره دا لاون والا خوله خان بابا خان خو نه ډټې پر سر خان څه دی عزت او احترام په خپل ځای دی د هر څه احترام کوه تواضع عزت احترام ښه اخلاق بد اخلاقي درته نه کوي ښه اخلاقي خو تمه مه کوه پیسو پسې ځان مه سپې کوه او بیا پټکي مه ذلیلوه دا پټکي د پیغمبر پټکي دی دا مه ذلیلوه دا د خانانو کوڅو کې مه راکاږه دې پټکي په سر خان سره نه ته به کېنه دې پټکي سره خان ته دروازه مه کولاوه خان مخکې روان دی ملا صاحب رسو قسم په خدای مولا مې لیدلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله مدرس مولا مې لیدلی دی یو امیر سره یو منصبدار یو وخت منصبدار هغه جمعات ته ننوت او دې مولا صاحب سپلی ورپسې واخیست مدرس مولا سپلی واخیست ما وی چې مړ دی که ما جنت ته بس خبره هلته جنازه کې به مولا صاحب پټکي په سر او جانمازونه به لاس کې اخیستي یو طبق پوت اچوي بل طبق پوت اچوي بیخ دې وده دا نالي کار دی که دا ستا کار دی دا خو د نایي کار دی یو مفتدي ته وایه راشه دا تقسیم کا نو ته خو مولا یې غټ پټکی دې په سر دی یو تخپو ته جانماز بل تخپو ته په جنازه کې جانماز بل تخپو ته هلته موړي ته وایي جي صبر وکړئ خلک را روان دي بیا به وایي جي صبر وکړئ خلک را روان دي جي صبر وکړئ جي بس خلک پوره شو تکبیر کوه تحبیر خو د صف کې ودرېږه صف کې ودرېږه خات میلاویږي که چغې ووایم میلاویږي او که نه ووایم میلاویږي خات دپاره چې د مړي دا سړی به وویني د مړي سړی او یو 2 روپۍ زیاتې راکړي علم دې لکه کړی هلکه ګوره زه به ستاسو د اصلاح دا خبرې کوم په دې به تکلیږي نه ښه زما یوازې تعلیم مقصد نه تربیت مې مقصد زه به تعلیم هم درته کوم خو سنتو مطابق تربیت به هم درته کوم تمه مه کوئ حدیث ته پیغمبر مقصد هم دغه دی چې دنیا دپاره کار مه کوه چا دپاره کوه الله له کار وکړه اتتک الدنیا وهي راغمة دنیا به راځي او راغمه به دله راځي خان له ورکوي تی پر سري له څنډاله غټ خېټي له تا له به خدای نه درکوي دنیا له منډې وي هغه ورکوي تا له به خدای نه درکوي ښه ډوډۍ به خدای درکوي ښه جامه به خدای خواهشات ذمهداري دې نه نشته او د ضرورياتو ذمهداري دې شته خواهشاتو نشته ضرورياتو ذمهداري دې شته زما قسم په خدای مخکې به یې دله درکوي قسم درته خورم نو نور خو تفصیلات باندې مه وایه مخکې به یې درکوي دا موږ هم شیطان لګروي کله کله واخله داسې وکړه داسې وکړه تمه وکړه لالچ کوه نه نه مخکې به بلکل به دله مخکې راځي یو مثال به درکړم موږ دلته کې دورې تفصیل کوو موږ دلته دورې تفصیل کوو مفتي صاحب ډېر ښه مینس محبت سره وي چې دورې تفصیل کوو طالبانو له به ډوډۍ ورکوو محبت سره وي ما یو دوست و ما یې سره زه پېښور ته چکر و یو دوست و هغه سره ملاو شوم ما ورته ویل چې موږ دورې تفسیر کوو تاله راغلیم دوست مې و تا طالبانو ډوډۍ به ورکوې وایي بلکل ډېر خوشحاله دا دورې تفسیر نو شروع کړی چې رزق وله خدای مخکې راوست او دومره رزق وله خدای مخکې راوسته چې زما ګمان دی مفتي صاحب چې هغې کې یو سلو لګېدو 215 درته الله دپاره کوه نه الله له کوه خبره به ټیکي بعضې کسان دوکان او دا ټیک دا وایم دکاندار نه چې شی اخلي دا به ورته نه وي چې زه مولا یم ما کومه خیال یې ساته او د طالب یم او 15 روپۍ چې ته ورته ډېر طالب او مولا واسطه کې څونه لحاظ به دې وکړي 1 روپۍ هم نه کوي دکاندار چې نیت کم کړي پاتې به ورباندې او یا 15 روپۍ به درته پرېږدي نو دا مولوي طالب څومره پوټې شی شو چې په 15 روپۍ خرڅی چېرې راونه وی چې د مولا طالب
بعضې وختې سودا کوم سړي نه پېژني ځان غلی کړ یو ځل راته یو سړي وي ویجي ته څوک یې مې څوک خبرې به وروستو کوو دا سودا ده وروسته بیا وپېژندم چې وپېژندم نورې بیا پسې راکړه غشتی یم راته واپس ګوره بنیادي خبره ده دا مولا یم دي طالب یم سبق په یم یو 5 روپۍ لحاظ وکړ یو بولي چې بلي چې په دا مری ده له زور مولا طالب په 5 روپۍ خرڅې زما کې ده بهر کې په دې مناسب دا ارشاد کوي د اصلاح النیه څه کوي ارشاد او ما د تا ارشاد یې خالص کا الله لپاره مولای کوم الله لپاره طالبي کوم خان بابا خپل کار کوي عزت په کوم دین به ورته خیم او خو چاپلوسي به نه کوم خوله به ورته نه چینګوم چې خوله ورته ورو چینګې داسې به نه کوم ښه صاحبه دا زمونږ عادات دي نو د هغې د وجې نه خلک د دین نه لرې روان خان یو خان ته یو سړي وي په دې دوی علم وکړه ښه علم پرې وکړو چې سبا بیا په پردو کوڅو کې ګرځې و خیراتونه غواړي او خاتونو پسې منډې دا علم دې لپاره نفرت د خلکو پیدا نو دا نه چې ګنې حاجیات او ناجیات خبرې په خپل ځای دی ورا چې خپل با خیرات دا نه چې ګنې خیرات معنا دی خو ځان به ورپسې نه سپېږي ښه عزت احترام سره ژوند تېروې یو وخت ډوډۍ مې نه شو خیر پروا نشته لږ به یو ګوټې ټپه شي دیم به مې شي او انشاءالله هر وخت خدای درکړي ازمایښونه به راځي خو کامیابي ستاسو ده انشاءالله ښه حضرت دا خو اول کې ولې راوړو مناسبت یې څه شو چاني ورود یې څه شو او تحقیق او ترجمه الباب سره مناسبت وغیرہ اخیری خبره مسائل مستنبطه د حدیث اخیری ده مسائل مستنبطه د حدیث هم ورسره وایي نو به مسله خو دې دا معلومه شوه انما الاعمال بالنیات د ثواب د اعمال تعلق د نیاتو سره دی ایو مسله دې مسله معلومه شوه چې کثرت د اجور دی په کثرت د نیاتو باندې درې مسله معلومه شوه چې هجرت یا د دین څومره دي اعمال دي دا د الله او د رسول د رضا لپاره کوا څلورمه معلومه شوه د دنیا مذمت معلوم شو او د خځې لپاره هجرت مذمت معلوم شو او دا معلومه شوه چې که دنیا او د ښځې لپاره هجرت دی وکړو دا مذموم او مردود دی بله مسله څه معلومه شوه چې د قیدې کلیې نه پس مثال ورکول ګوره نبي علیه السلام قاعده کلیه ذکر کړه هغې نه پس یې څه ورکړه مثال نو دقه رنګې د توضیح د قیدې لپاره مثال ذکر کولی شي کل فاعل مرفوع قاعده کلیه مې وي اوس مثال ورکوم لکه ضرب زید فاعل دی ضرب لپاره دا مرفوع شو نو د ذکر دا مثال پس د قیدې کلیې نه دا دې بله مسله معلومه شوه بله مسله معلومه شوه امر محبوب تکرار مستحسن دی د امر مذموم تکرار غیر مستحسن ولې هلته فرمایي نبی علیه السلام ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله تکرار انا کې مقبولتون ولې که مقبولتون نه کې نه خو بیا خو درته بیا یو کېږي تکرار د امر محبوب مستحسن او تکرار د امر مذموم غیر مستحسن قبیح ٹھیک شو دا شو بلا مسله معلومه شو تخصیص بعد التعمیم فکلام کې څه لفظ استعمال او څه به تخصیص بعد التعمیم یو خبر مخکې عامه او لغرض تخصیص کې دا بلا مسله معلومه شو مذمت النساء معلوم شو النساء حبائل الشیاطین ور تخصیص د خذ نه معلومه شو دا بل مسله ترنه معلومه شو او بل مسله وره غدا چې اصلاح د خلق په عام مجلس کې کول شي که هجات د شرني سموي اصلاح د خلق عام مجلس کې وکا دا د نبی هم هغه صحابي تر دې نه کو چې تراشه او ورې غیرت دا غلط کار کې توبه وکړه هغه کوي نه کو اصلاح یې دا هغه وکړه په عام مجلس کې منبر باندې بیان وکړه دا غرنګ عمر فاروق رضی الله عنه منبر باندې بیان وکړه نو اصلاح د خلق په عام مجلس کې وکا خو که هیجان د شر پکې نه کته په عام مجلس کې اصلاح کې او شر جوړیږي چې هغه تړي وي چې ولې شرما ول یا مکوا اصلاح د خلق په عام مجلس کې وکا ولې عام خلک به فایده واخلي که هیجان د شر پکې نو او درې څلور بل خبره ده شو ستر په مسلم نبی رسول الله ذکرونو کې پلان کې د هجرت کړي دي من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخرة رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر وکړه مسلمان باندې پردې په واچولا کنایه الفاظ سره من كانت هجرته الى دنیا یصيبها او امراه ولكن کنایه الفاظ یعنی هغه اشاره وکړه تصریح یو نکړه
نو اصلاح د خلکو عام مجلس کې کولی شي کې هیجان د شر نه کوي بیا باندې کې او بل مې سوې ستر به مسلمان تاریخ په مسلمان باندې ستر واچو پردا دا دې بل مسله معلومه شو او سیبا یو بل مسله درنه معلومه شو هغه بل مسله صدا په طریقه د دلالت النصر چې یو مضبوط عمل هجرت دې وې شي دې چې هغه دنیا د کفاره کې مردود دي نو که نور واړه پوټینی اعمال ته دا پوټي عمل دې دا خیر دي نه که پوټي عمل د دنیا او د خدای لپاره کې په طریقه ولا مردود دي که یو ډیر وی عمل ومش مشقت والا د دنیا او د خدای لپاره کې مردود دي نو که چرته یو پوټینی عمل د خدای او د رسول نه علاوه دنیا لپاره کې په طریقه ولا مردود دي دلالت النصر دا مثلا معلومه شو تاسو خو یې په خبره دا معلومه شو او حضرت یو بل مثلا ته معلومیږي هغه دا چې امر محبوب مقدم کول امر محبوب څه مقدم کول لکه من كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله او یو بل مثلا معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی او شارع هم دی ګوره اغه حجیت الاحاديث والا مثلا معلومه شو الى الله ورسوله لفظ چې مقتدا الله دی اولا وبالذات دارنګ رسول هم مقتدا او مقصود بالذات اولا ولی ور الى الله ورسوله دوړه ذکر نو په طبيعي شي چې د رسول لپاره د هجرت وکړه الله لپاره او چې الله لپاره وکړه د رسول لپاره دوړه ذکر ولې کوي دوړه ذکر دې لپاره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دوړه مقصود بالذات دي او د دوړو اقوال افعال حجت دي او یو بل مسله د مختصر معنی ثابت شوه بل هم اغدا چې التفات څه شي دی لکه زادن التعبير په غیاب سره کول من كانت هجرته الى الله والي نبی رسول الله قال رسول الله من كانت هجرته الى الله والي نو الى رسوله لفظ تو رسول الله جو ځان تعبیر وک په غایب سره او اشاره دیتا وجو چې زما ذات من حيث اني هاشمي مقصد نه دی زما ذات من حيث اني رسول مقصد دی الى رسوله دا ګڼ مسائل د دینه وته او حضرت یو بل خبره مواله هغه د سمیع د امام بخاری نه معلومیږي خلا بل خبر دار معلومیږي سمیع د امام بخاری نه د حدیث نه چې دا حدیث په اول د کتاب کې راوړل پکار وعلیکم السلام مفتی راځي دلته کې مفتی راځي هغه د بیا مفتی ته توایا ولسنی به بیا یا که په وخت راځي خیر دی راځي یا دا په کوم ترتیب ورکولې چې په ترتیب یو کا تعین بولا موږ نه کړی دا جلد ثاني د ترمذی د تراجم تکاته د قالی ها بخاری اول څوک وي هغه ته ترمذی اول ته ترمذی بخاری ثاني څو وي او ترمذی ثاني څو بخاری دو آیات وته نه بخاری ثاني به موږ څو آیات دو آیات وته نو او ترمذی ثاني ها دغه بخاری ثاني بیا ورسره سبب دا ونه دی ویل ها حاصل دا خبره دا شو سمې مولانا نو د سمیع د امام بخاری دا معلومه شو چې دا حدیث په اول کې راوړل بکار دی د سمیع د امام بخاری دا معلومه شو چې دا په اول کې راوړل بکار دی ها دا ګڼ مسائل د دې حدیث نه مستنبط شو بس په دې به اکتفا وکړو بس یو راټوټه خبره د دې حدیث په دا بل دی باندې امدادل ته ترې پیما د دې حدیث څه شان دی هغه دا چې امام ابو داود رحمت الله علیه وای ما په پینځو لکو حدیثو کې د خپل کتاب انتخاب وکړ سنن د ابو داود دی او په سنن ابو داود کې مې د څلورو حدیث انتخاب کړی څلورو یو انما الاعمال بالنیات دا دې انتخاب کړی او دویم انتخاب میکړی د بل حدیث الحلال بین والحرام بین ورا د څومره هم دی انما الاعمال بالنیات چې دا بنیاد دی د ټولو نیکو
او بل الحلال بين والحرام بين حقوق العباد چې حرام نه ځان ساتي او حلال استعمال کې. او درې من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. د انسان د اسلام حسن دا چې کوم شي د فائدہ نه ور کوي هغه ترک او ځان تر انسان دا بل شو. او دې کې د مباحات نام ځان ساته، مکروهات تنزیهیه نام ځان ساته. او څلورم نمبر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ایسا ځان د خوخه بل له وقا مسلمان له ضرر تکلیف نه ورکه. سو حدیث شو څلور کم انما الاعمال بالنیات وردا دار مدار ټول پدې دي. او بل مسوي الحلال بين حرام رضان ساتي حقوق العباد کې. او درم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه چې مباحات او مکروهات تنزیهیه نه ده چې انسان ذاتي نه دا نور نو په طریقو لا بزن ساتي او فضول کار باندې کې. او څلورم کم یو شو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب للمعاشره کې په دې پورا اتفاق راشي. ځان له تفوقه بل لفظه معاشره کې رو قوت راغی رو ولی را اتفاق راغی. چلو او زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل مختاراتو کې تم 15 غوړه کړی دي په ټولو احادیثو کې دارو مدار په دې 15 دي. هغه پکې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده راوړي دي. دا حدیث په هغه کې دي امام ابو حنیفه په ټولو کې د انتخاب کوي او امام ابو داود کوي رحمهم الله. بس په دې اتفاق او بل کتاب راوړو.